السلام علیکم ایوریون. امید لرم چې ښه به زموږ چې کوم نیکسټ لیکچر دی نننی لیکچر دی زموږ هغه موږ سره موږ به کوو ایم ایس وړ او په ایم ایس وړ کې هوم ټیب موږ سټارټ کړو. په هوم ټیب کې موږ پاڼه به کوو او ایډوانس پاڼه به کوو. پاڼه معلوموو به او ایډوانس پاڼه لږ صیغ به معلوموو. په پاڼه کې دننه بیا موږ سره بله اپشن دی چې هغې کې موږ نیم مو کړي او نیم راته پکې پاتې وو. موږ به لاړ شو په پاڼه کې ایډوانس پاڼه ته. ایډوانس پاڼه ته چې موږ لاړ شو نو دې کې چې کوم دا اپشنز دي موږ به په مور باندې کلیک کوو. دې کې چې دا اپشن امیج کیس یوز وایډ پر ساوند لایک دا موږ کړی وو. موږ به کوو میچ پریفکس او میچ سفکس. میچ پریفکس وایي دې ته چې کوم د ورډز لومړني ټکي موږ سره بار بار راغلي یو شان نو دا موږ سره میچ پریفکس دی. او چې کوم موږ سره اخره کې چې کوم ټکي دي چې کوم ورډز دي هغه موږ سره بار بار یو شان راغلي هغه موږ سره میچ سفکس دی. دا زموږ میچ پریفکس او میچ سفکس. لکه موږ دې ځای کې دا به موږ سایډ ته کړو. دې ځای کې لکه اوس موږ په پاڼه کې ورکړو پرې مو ولې ورکړو نو موږ په سکرین باندې پریډکټ لیکلي پرې ریډینګ مو لیکلي میل پرې پریپیر مو لیکلي درې پرې پکې یو شان راځي. دا موږ مین ډاکومنټ ته واړو موږ سره یې څه کړه درې واړه معلوم کړو. بل موږ سره میچ سفکس دا دواړه د یو بل لومړني ټکي او اخري ټکي موږ سره معلوموي. پریفکس لومړني معلوموي سفکس اخري ټکي معلوموي. اوس چې آی ان جي په دې دویم چې کوم ورډ دی کې یو شان دي نو موږ له دې دا معلوموي. د هغې نه بعد موږ سره میچ پریفکس او میچ سفکس دي. د هغې نه بعد موږ سره دی اګنور پنکچویشن کریکټر. چې کوم پنکچویشن کریکټر دی پنکچویشن کریکټر مطلب چې کوم کاماز دي یا موږ سره سیمی کالمز دي اسټریسک دي سټارز دي هیش دي دا اپشن موږ شو کول نه غواړو نو موږ به پنکچویشن کریکټر ته راځو. موږ سره په پاینټ کې دا اپشن نه شو کېږي یا شو کول غواړو چې اګنور پکې راغی موږ دا اګنور کول غواړو دا موږ لر کول غواړو ختمول غواړو. بلې موږ سره اګنور وایډ سپیس موږ سره چې کوم خالي ځایونه دي د یو دوه ورډز ترمنځ نو هغه موږ څه کوي اګنور کوي یا هغه موږ سره دی هایډ کوي یا موږ سره نه شو کوي. دا زموږ فایند او ایډوانس فایند. بل موږ سره ریپلیس فایند شارټ کټ دی کنټرول اف د ریپلیس شارټ کټ دی کنټرول ایچ. او ریپلیس هم د فایند چې کوم دا اپشنز دي دا په ریپلیس کې هم راغلي خو فایند مطلب دی معلومولو او ریپلیس مطلب دی بدلولو. دغه نوم چې کوم موږ فایند کو هغه د بل سره بدلی دا موږ سره دی ریپلیس. دا ټول اپشن دی یوز وایډ کارډ دی ساوند لایک دی پکې میش کیسز دی پکې میچ پریفکس سفکس اګنور پنکچویشن دا ټول موږ سره په پاینټ کې موږ وکړو. دلته په ریپلیس کې صرف واحد ډیفرنٹ پکې دا دی چې دا یې دلته بدلی ریپلیس کې یو ورډ د بل ورډ سره بدلول غواړي. بل موږ سره ګوټو د ګوټو شارټ کټ دی کنټرول جی او ګوټو استعمالیږي موږ سره تللو لپاره. موږ یو لاین ته ځو یو پیج ته ځو یو سیکشن ته ځو یو پیراګراف ته ځو یا موږ هیډینګ ته ځو دغه ته ځو موږ نوټ ته ځو فوټ نوټ ته ځو دا موږ سره د ګوټو لپاره استعمالیږي. لکه اوس دې کې موږ د پیراګراف د فارموله اپلای کړه نو موږ سره غالبا 7 پیراګرافس موږ سره راغله. اوس زه دې ته یم ما ته پیج نمبر 2 ته لاړ شه ګوټو مې و ما دې پیج نمبر 2 ته لاړو. بیا ورته زه ما لاین ته لاړ شه ما 100 نمبر لاین ته لاړ شه هغلته موږ سره شو کېږي ښکته چې کوم زموږ د آیکن دی په دې باندې موږ سره شو کېږي. بل دی موږ سره په ګوټو ته به موږ ورشو. په ګوټو کې موږ سره دی موږ له لاړ شه لاین ته لاړ شه دا موږ پیج ته لاړو. اوس ورته زه یم چې ما ته لاین ته لاړ شه. سیکشن یې پکې بک مارک دی کمنټ دی کمنټ ته تلل غواړئ
ورته مله 100 نمبر لاین ته لاړ شه. 100 نمبر 100 مې ورکړه، دلته ما ګو ټو ماله دی ډایرکټ 100 نمبر لاین ته ځي. دا موږ سره ګو ټو کمانډ. بل موږ سره سلیکټ. په سلیکټ کې موږ سره دی سلیکټ آل سلیکټ ابجیکټ. سلیکټ آل ټول پیجز سلیکشن والی شارټ کټ دی کنټرول ای. سلیکټ ابجیکټس ابجیکټ دی دا هغه پاینټ کول غواړي، سلیکشن یې واخیستل غواړي. بل سلیکشن پین دی موږ سره ته سره ابجیکټ دی پکې شو کې یا پکې هایډ کې. بل دی موږ سره سلیکټ آل ټیکسټ ټول ټیکسټ والا سلیکټ کا. د هغې نه بعد موږ سره دی سلیکشن پین چې کوم ابجیکټ دی دا مله شو که یا هایډ کا. دا زموږ سلیکشن اپشن. دا زموږ هوم ټیب. زموږ هوم ټیب ختم شو. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.